الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. نبی علیه السلام د سیرت سلسله وار درس چې کله نبی علیه السلام د پاره دغه خلکو منسوبه جوړ کړله چې کوم خلک په دور د جاهلیت کې اغا حج لراتللو او ولید بن مغیره د هغې دپاره یو طریقه اختیار کړله چې موږ به خلکو ته یعنی د نبی علیه السلام نه د منع کولو دپاره دا حرب او دا طریقه استعمالوو. د دغې وخت تېرېدلو سره سره چونکې اسلام ته الله تعالی زیادت وقتن فوقتن هغه ورکوو او دغه د قریشو خلک الله تعالی هغه په اسلام کې داخل کړل چې په هغې کې یوه واقعه د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه امه ده. د حمزه رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې حمزه رضی الله تعالی عنه یو ځل نبی علیه السلام ته د صفا په طرف باندې هغه روان شو. نبی علیه السلام یو ځل د صفا په طرف باندې روانو چې کومه صفا ډیری وه او په لاره کې ورله ابو جهل هغه مخې له ورغی اتفاقا. او چې کله ابو جهل د نبی علیه السلام سره میلاو شو نبی علیه السلام ته اس په بي سامان دی څه ډېر نازیبا الفاظ استعمال کړلو کنزل وغیره دا شانتي څه ډېرې بدې ردې نبی علیه السلام ته وویلې. نو چې کله داسې زبان استعمال کو نو په دغه وخت کې او نبی علیه السلام انتهایی خاموش دی بالکل څه جواب نه ورکوي خاموش دی. نو چې کله دا حالت د عبد الله بن جدعان د هغه وینځي ولیدو د تمامه واقعه د هغې د سترګو د وړاندې وشوله چې ابو جهل لګیا د نبی علیه السلام ته کله څه وایي کله څه وایي نازیبا الفاظ ورته د کنزل هغه ورته دغه کوي خو لیکن نبی علیه السلام بالکل خاموش دی جواب ورته نه ورکوي. دا واقعه ټوله د عبد الله بن جدعان د هغه وینځي دا ولیدله. اوس ګوره چې اتفاقا دی له حمزه رضی الله تعالی عنه هغه ښکار له تللی دی خپل تیر کمان یعنې لینده غشي هغه ورسره دي او راته نو دغه د عبدالله بن جدعان دی وینځي ورته ووایي چې یاره ګوره ستا واره ته ابو جهل دا لفظ استعمال کو دا لفظ استعمال کو هغه تمامه واقعه ورته واوروله. نو چې کله حمزه رضی الله تعالی عنه ته دا تمامه واقعه واورېدله چونکې دا حمزه رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام دا دواړه تره رواره امه دي او د تره رواره کېدلو سره سره دا دواړه دا د پیو رونه امه دي یعنی دا حمزه رضی الله تعالی عنه په یو حساب سره د نبی علیه السلام ترون دی او په بل حساب سره دا د نبی علیه السلام رضایی رور امه دی یعنی دیتا هغې وینځي پی ورکړې وي بعض وایي چې صوبیه وه بعض وایي چې بله یو وینځه وه هغې ورته دې دواړو ته پی ورته ورکړې وي دا دواړه رضایی رونه امه وو. نو چې کله حمزه رضی الله تعالی عنه ته دا خبره مخې ته شوله نو حمزه رضی الله تعالی عنه هغه ډېر زیات غصه شو او ووی چې یاره په دې الفاظو باندې هغه د غصې نه او دی روان شو چې دی روان شو نو وایي د حمزه رضی الله تعالی عنه کې یو عادت دا امه چې کله به دی د بهر نه هغه به راواپس شو نو وایي دی به ړومبې هغه به راته حرم ته دا معمول د حمزه رضی الله تعالی عنه حرم ته به راغې او په حرم کې به یې حاضري وکړله او بیا به کور ته تلو او چې کله ورته د عبدالله بن جدعان دی وینځي دا خبره وکړله نو په تلاش د ابو جهل کې روان شو
چې په تلاش د ابو جهل کې روان شو او په دغه معمول موافق حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ حرم ته ورسید او چې کله حرم ته ورسید خپل غشي لیندو یعنی هغه تیر او کمان هغه سره دي چې کله هغه ځای ته ورسید نو یې کتل چې ابو جهل نو قریشو چې کوم رؤسا دي سرداران دي هغه سره هغه په حرم کې موجود دي نو حمزه رضی الله تعالی عنہ لاړ او هغه خپل کمان یعنی هغه خپل لیندې راواغستله او ابو جهل له را خلاص کړل او چې کله ابو جهل په سر باندې را خلاص کړل نو د سر نه ویني را شروع شول هغه زخمی شو چې ښا تا محمد ته کنزل کړی دي او زه د هغه په دین باندې یم نو چې کله دا الفاظ حمزه رضی الله تعالی عنہ د خلین ادا شول نو چې کوم په حرم کې سرداران او رؤسا د قریشو نو هغه دا وغوښتل چې موږ د ابو جهل طرفداري وکړو او موږ د حمزه نه بدل واخلو چې تا د ابو جهل ولی او ولیکن ابو جهل ته اندازه وا دغه کسان رکا کړل چې نه تاسو د سم وایي نو چې کله دا حالت را مخه ته شول او تر دې پوری چې په سخت الفاظو باندې حمزه رضی الله تعالی عنہ نبی علیه السلام د طرفه هغه جوابي کاروایی وکړه او ورته وی چې دا یاد اوساته ابو جهل ته وی چې دا یاد اوساته زه هم د هغه په دین باندې یم چې تاسو کاینو هغه وکړه دا الفاظ ورته وی چې ښا او نو چې کله د حاضرین مجلس دا خبره حمزه رضی الله تعالی عنہ د خلی واوریدل نو حمزه ته وی اے حمزه العیاذ بالله تم صابی شوی یعنی تم بی دینه شوی چې د خپل پلار نه کدین دی پری خود او د خپل روارو دین دی هغه قبول کو حمزه رضی الله تعالی عنہ او فرمایل چې د پیغمبر حقانیت هغه د چانه پټ نه دی او د نبی علیه السلام صداقت هم هغه د چانه پټ نه دی دا خبري وکړلې چې هغه ارچا تخکارا دی او چې کله دغه خلکو سره دا خبري وشولې نو دی را واپس شو او د دې سره سره د خلکو ته وی چې دا یاد وساتئ زه په دې دین باندې موضوع چر د دین پرې خودلې نشم یعنی زه د نبی علیه السلام په هر حالاتو کې هغه سیمه ملګری ولې چې د دین وړاندې واقعیا کې تیر شول چې ابو طالب سیبو د نبی علیه السلام د مدد د پاره د حمایت او د نصرت د پاره د خلکو ته دعوت ورکړو او د غټولو کې سیوا د ابو لهب نه د غټولو لبیک هغه ویلو نو چې کله دا حالت او او د دینه د روان شو ابو جهل اومه او حرم کې ازری اومه او شولا او د کور طرف ته روان شو چې د کور طرف ته روان شو نو اوس بیا شیطان لګیا د پزله کې دا وسوسه اچي چې تا خدا خبره وکړه چې یاره زه د خپل ورواره په دین باندې ما نو آیت اوس د پلار دی که د دین پرېږدي او شیطان لګیا دی وسوسه اچي لګیا دی نو چې کله زه ډیر بے قرار شلم چې ماته قرار نه راتو الته کې د نبی علیه السلام د دین نورانیت او د دین حقانیت مخې ته دی خو الته کې شیطان ارامي لګیا دی هغه خپل وسوسه هغه خو پوره چې کوم هغه پزړه کې اچي نو چې کله دا شیطان دا وسوسه هغه راته زیات شولې مې چیرې زه خو په اشتباه کې شلم یعنی په شک شوبه کې شلم نو د شک شوبې د هغې د ختمولو دپاره مې د الله تعالی نه دا دعا وغوښتله چې الله که چېرته دا هدایت وي نو د دې د تصدیق دا صدقوالی دا زما په زړه کې واچوي او ما د دې سختو حالاتو نه ما هغه خلاص کړي یعنی ما د دې نه وباسي وایي دا دعا مې وغوښتله او په یو روایت کې دا دي چې
په دغه ټوله شپه باندې ما ته خوب رانغی، زه به سملاستم خو ما ته به آرام هغه میلاوېده نه. وایي چې آرام راته نه میلاوېده، ډډې په ډډې باندې اوښتلمه، ډډې په ډډې باندې اوښتمه. وایي د ډېرې ناقرارۍ د وجې نه زه رالم او په حرم ته رالم، او چې کله حرم ته رالم په حرم کې مې وایي د الله تعالی د په عاجزۍ سره هغه سوال وکړو، په زارۍ سره مې دا سوال وکړو چې الله زما سینه د حق دپاره کولاو کړي، او دا شک او دا تردد چې کوم زما په زړه کې راغلی دی، زما په سینه کې راغلی دی، الله دا ختم کړي. دا د حمزه رضی الله تعالی عنه هغه دعا وه. او وایي چې کله مې دا دعا وغوښتله نو د دې زړه نه چې څومره هغه باطل خیالاتو فاسد خیالاتو هغه ټول الله تعالی د دې زړه نه ختم کړلو. او چې کله هغه الله تعالی د زړه نه ختم کړل، او الله تعالی زما د زړه د دین چې کوم دین اسلام دی هغه یقین هغه الله تعالی زما په زړه کې واچو چې او یقیني دا صحیح دین دی، سچ دین دی. نو په سار باندې د نبی علیه السلام په خدمت کې هغه حاضر شوم، دا ټوله واقعه مې ورته هغه ورته وویله، او تر دې پورې چې وایي نبی علیه السلام هغه زما دپاره د استقامت او په اسلام باندې د قایموالي هغه دعا راله وغوښتله. او د دې سره سره حمزه رضی الله تعالی عنه چې زه کله وایي حاضر شلمه نو ما ورته ووایي چې زه یعنې دا دعا مې وویله چېرې زه ګواهي ورکوم چې په تحقیق سره ته څه یقینا ته رښتینی پیغمبر چې کله د نبی علیه السلام سره میلاو شو، د نبی علیه السلام په باره کې دا الفاظ هغه د خولې نه ادا شولو. او ووایي چېرې یعنی ستا د پیژندګلوالي ګواهي زه ورکوم، یعنې ته پیغمبر یې، دا ګواهي زه ورکوم. او بیا یې ووایي چې ای وراره ته د دې خپل دین علی الاعلان هغه خدمت کوه، ته د خپل دین علی الاعلان ته خپل دین هغه تشریح کوه، خپل دین خلکو ته هغه رسوه. او ستا یعنی په خدای قسم چې د دې دنیا او د دنیا د مافیها نه د دین بهتر دی. که چېرته ماته څوک د دنیا او د دنیا کې څه دا ماته راکړي چېرته ته د واپس د خپل پلار نیکه دین ته راشې نو دا زه خوښومه نه. او څه اشعار یې وي چې په هغې اشعارو کې هغې کې د نبي علیه السلام هغه صفت هغه بیان شو، او د نبی علیه السلام یعنی حقانیت طرف ته هغه اشاره وشوله. نو چې کله حمزه رضی الله تعالی عنه ایمان راوړو او دغه قریشو ولیدل چې یاره اوس خو موږ تکلیف رسولی هغه نبی علیه السلام ته هغه نشو، نو د دغه وخت نو اوس د اسلام ته هغه طاقت میلاوېدلو په وجه باندې قریشو ته هغه نور تکلیف ورکړی شو. او د کرنګي د عبد الله بن جدعان رضی الله تعالی عنه د عبد الله بن جدعان د هغه د وینځي د ابو جهل لا تمام واقعه هغه حمزه رضی الله تعالی عنه ته هغه اورول. نو د دې د وجنه چې کله په دین کې حقانی چې کله په زړه کې حقانیت وي نو ستا په زړه کې هغه به غوسه راځي، او د دین په خبره باندې به ستا په زړه کې هغه غضب او غوسه هغه به زیاتېږي. منزله د کفر او د شرک د وجې نه ستا په زړه کې هغه غوسه هغه راتللی نشي. په دې وجه باندې نبی علیه السلام هغه فرمایي چې قال النبي صلی الله علیه وسلم من احب لله وبغض لله وقد استكمل الايمان، چا چې بغض هم د الله تعالی دپاره وساتو او چا چې محبت هم د الله تعالی دپاره وساتو نو په تحقیق سره د خپل ایمان هغه مکمل کو.